نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم. عزتمندو اوریدونکو کتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر انسان الله تبارک وتعالی راضي کولو لپاره هر نیک عمل اختیاري چې زه دا عمل اختیار کم او الله سبحانه وتعالی مانه راضي شي، چونکې د هر عمل قبلېدو لپاره هم دوه څیزونه ضروري دي چې یو ته اخلاص وي او دویم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع. په کوم عمل کې چې اخلاص نه وي هغه عمل نشي قبلېدی. یعنی انسان چې کوم هم عمل کوي نو خاص الله د رضا دپاره به یې کوي، ریاکاري او شهرت نه به د هغه د عمل پاک وي نو دا به الله په نزدیک قبول کیږي. دویم هر عمل چې انسان کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق به کوي. اوس یو عمل انسان کوي لیکن اخلاص پکې هم وي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق نه دی، هغه عمل نشي قبلېدی. مثلا یو انسان د مازدیګر 4 رکعاته فرض په ځای 6 رکعاته کوي، هغه خشوع خضوع سره کوي، په هغې کې اخلاص وي لیکن هغه نشي قبلېدی. د هغې وجه داره چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق نه دی. نو معلومه دا شوه چې هر عمل لپاره دوه څیزونه ضروري دي، یو اخلاص او دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه. نن چې کله هم اخلاص کمیږي نو شرک به زیاتیږي، خلق به د الله د رضا دپاره عمل نه کوي، د مخلوق لپاره به عمل کوي. او دویم کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کمیږي نو بدعات به زیاتیږي. نن په مسلمانانو کې د شرکیات او بدعاتو زیاتېدو وجه هم داره چې په مسلمانانو کې کامل اخلاص او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نشته. امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. د دې امت آخري طبقې خلق اصلاح په څه طریقه نشي کېدی، په هغه طریقه کېدی شي چې په کومې طریقې د اولې طبقې خلقو اصلاح شوې وه. او دا واضحه خبره ده چې د اولې طبقې خلقو اصلاح هغه دې دوه څیزونو سره اخلاص سره او د اتباع رسول سره شوې وه. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې العمل بغیر اخلاص ولا اقتداء کالمسافر، چې عمل بغیر د اخلاص او بغیر د اقتداء دا داسې دی لکه یو مسافر چې یو مسافر کله بازار ته روان شي او لاس کې ورسره یو تیلی وي او هغې تیلی کې هغه روپو په ځای شګه واچي او دا بازار ته ویسي او هغه ته دا هېڅ فایده نه ورکوي، یعنی شګې په ځای هغه ته څه عوض نشي میلاوېدی. دارنګې د هغه انسان اعمال چې کوم انسان اعمال د دې دوه څیزونو نه خالي، اخلاص او د اتباع رسول صلی الله علیه وسلم نه، نو دا اعمال دته هېڅ فایده هم نشي ورکولی. فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي الله تعالی په دې فرمان کې د هغه یو قول دی الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تبارک وتعالی مرګ او زندگی پیدا کړې ده لپاره د دې چې تاسو او ازمایي چې په تاسو کې څوک ښه عمل کوي. په دې ځای کې فضیل ابن عیاض احسن عملا تشریح کوي چې احسن عملا نه مراد دا دی چې صحیح عمل وي او اخلاص ولري. د هغه ملګرو تپوس وکړو
چې دا صحیح عمل او اخلاص والا دی نه څه مراد دی. نو هغه ورته وی چې ان العمل اذا كان خالصا لم يكن ثوابا لم يقبل واذا كان ثوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا ثوابا والخالص ما كان لله والثواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هغه عرض کی چې اخلاص او صحیح دی ته ویل کیږي که یو عمل داسي چې خالص وي لیکن صحیح نه وي نو دا عمل نشي قبل دی، او یو عمل داسي چې هغه صحیح لیکن اخلاص پکې ني نو دا عمل هم نشي قبل دی. هغه پوری وقبلیږي چې دا دواړه خاصیت پکې موجود وي، حتی یکون خالصا او ثوابا، یعنی خالص هم وي او صحیح هم وي. مخکې دوی بیا تشریح کی چې والخالص ما کان لله، خالص دی ته ویل کېږي چې د انسان هغه عمل خاص الله د رضا دپاره او ثواب علی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، او صحیح دی ته وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق وي، سنت مطابق وي. او دا دواړه الله تبارک وتعالی دا دواړه په دې آیات کې موجود دي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الله فرمای چې څوک الله سبحانه وتعالی سره د ملاقات امید ساتي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، دله پکار ده چې د نیک عملو کی، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، او الله سبحانه وتعالی سره د دې بل څوک په عبادت کې نه شریکوي. دلته حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکي چې د عمل په دغه آیات په تفسیر کې هغوی لیکي چې د عمل قبولیت لپاره دوه ارکان ضروری دي. لابد ان یکون خالصا لله، یو دا چې عمل خاص الله د رضا دپاره، او دویم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طریقې مطابق وي. نو عرض مې دا کو چې هر عمل د قبولیت لپاره دوه څیزونه، یو اخلاص ضروری دی، دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ضروری ده. یو خبره دلته دا هم قابل ذکر ده، لکه څنګه چې ما آیات ولوستو، سورة الملک دویم آیات، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. په دې آیات کې الله سبحانه وتعالی ایکم احسن عملا فرمای، اکثر عملا نه فرمای، ځکه چې الله په نزدیک د عمل صحیحواله معتبر دی، د عمل حسنواله معتبر دی، زیاتواله معتبر نه دی. دی وجنه قیامت په ورځ به اعمال تللی کېږي، اعمال چې کوم دی هغه به تللی کېږي، شمارلی کېږي به نه. نو عرض مې دا کو چې عمل چې کوم دی کم وي لیکن اخلاص پکې زیات وي، او کوم عمل کې چې اخلاص وي او عمل وړي کوي، دا عمل ډېر غټ مقام لري، او د انسان لپاره دغه وړي کې غوندې عمل دا هم پوره ده. په احادیثو کې راځي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږه، نو دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله اوصنی، وی ما ته وصیت وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اخلص دینک یکفک العمل القلیل، خپل دین خالص کا، ستا د وړي کې عمل دا تا لپاره کافي دی، خو ته خپل دین خالص کا. نو معلومه دا شوه چې عمل وړي کوي خو چې خالصي نو دا د غټ عمل همره مقام لري. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یو شعر دی، فرمایي چې رب عمل صغیر تعظمه النیه ورب عمل کبیر تصغره النیه. فرمایي چې
وړوکې نه وړوکې عمل ولره ځان سره وساته، لیکن خپل په غټ نیت یې هغه غټ کا. وړوکې نه وړوکې عمل ځان سره وساته او خپل په ښه نیت یې غټ کا. ورب عمل کبیر تصغره النیه، او غټو نه غټ عمل ځان سره وساته نو خپل د خراب او بد په نیت هغه وړوکی کا. نو الله تعالی دې موږ له د هغه عمل توفیق راکړي چې په کوم عمل کې اخلاص وي او په کوم عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا وي.